د شعر په حوالې سره دوه درې خبرې کوم. تاسو دا شعرونه واورېدل، تاسو ته مسلسل به یو څو ټکي تاسو اورئ که نه. زموږ په شعرونو کې چې کوم ټکي دي لکه علي خان صاحب ووایي ټوپک، رنجک که نه، داسې یو بل ملګري ووایي چې زه اوس خوب وینم نو کانټتار په خوب کې وینم. ټیک شو. لکه دا د تیرو څلوېښتو کالو جنګونو زموږ د شعر، زموږ د نفسیات کې څومره تشدد را ټومبلی دی. تاسو اندازه کوئ چې موږ کله شعر ویو نو رنجک، بارود، شپېلۍ، ټوپک، دا شعرونه چې شعر ډېر نازک هنر دی، خو د بدقسمتۍ نه پښتون قام شعر کې چې دی هغې کې دا ټکي د څه نه راوړل شو. زه دا نه وایم چې دا بده خبره ده، دا ډېره ضروري خبره ده چې ځکه چې شعر چې دی شعر داسې عام څیز نه وي چې لکه دلته څوک راشي شعر ووایو موږ لاسونه وپړقوو خبره لاړه شي. دا یو شعر چې دا شاعر لیکي دا د تاریخ نه زیاته معتبره حواله یي په هر لحاظ سره. د نن نسل کاله پس چې کله د سوات تاریخ لیکلی کېږي یا کم نو موږ سره به دوه قسمه تاریخونه وي. لکه څنګه چې نن موږ سره دوه قسمه تاریخونه موږ وینو، د نن نسل کاله پس به هم دوه قسمه تاریخونه وي. څوک به داسې تاریخ لیکي چې یو ملا و غټه پګړۍ وه او راغی مدرسې جوړې کړې او خلک یې راغوښتل او دلته کې د ظلم او د جبر او د کبر نظام و، خو بیا دې خلکو نه پرېښو او هغه لاړو فرشتو په نیمه نیمه شپه چې دی افغانستان ته ور واړوه. بیا به ورته په اخر کې لیکلي چې په کونړ کې قبر دی او نن ورته هم خلک چې دی د تبرک دپاره د زیارت دپاره ځي، داسې وایي. دا بله بیانیه به څنګه وي؟ دا بله بیانیه د دې تاریخ چې دی د هغې دغه به څوک وي؟ هغه به علي خان امید وي. هغه به د دې ګوالرۍ د دې خاورې دغه شاعري چې دا به خبره کوي چې داسې نه وه. دا ته چې کومه خبره کوې دا ته دروغ کې. دا ستا تاریخ چې دی دا د څو خلکو تاریخ دی، دا د څو د عمراو تاریخ دی، دا د عامو خلکو تاریخ نه دی. د عامو خلکو تاریخ چې کله خوندي کېږي په هغې کې د دغه دور ټول سماجیات، په دغه ټول نفسیات، دا ټول چې دی شاعر د ځان سره وړي. لکه د نن نسل کاله پس به بل شانتې دور وي، خو یو شاعر د شاعر د شعر تجزیه چې کېږي چې د شاعر چې وي چې زه په خوب کې کانټتار اینه من ولې یې لیده دا کانټتار، د کانټتار په شا باندې څه خبره وه، دلته کې څه کېدل، په دې وطن کې دا جنګ چا راوړو، یا زموږ د دې خلکو قصور څه و. دا سوات چې دی دا جنت دی. سوات چې دی که نه دی د هر ځای کې وایم اکثر بعضه دا ملګري وایي چې کله ته څه لیکل کې د شاعر په کتاب باندې تا بره په سر کې لیکلي دي چې د جنتي خاورې دوزخي بچي، یعنی منګه ټول د جنتي خاورې دوزخیان بچیان چا کړو؟ دا ډېر اهم سیاسي سوال دی. دا به زموږ په شعر کې هم وي، دا به زموږ په افسانه کې هم وي، دا به په سټیج باندې هم وي، دا به په صحافت کې وي او دا به په دغه کیمرو کې هم خوندي ساتل پکار دی. ځکه چې زموږ سره بله لاره نشته، ځان شته کول دي. دا جنت وطن چې دی دا ټول سوات چې موږ راواخلو که نه، یو د دنیا یو ډېر ترقي یافته ملک دی سنګاپور. سنګاپور ټول چې دی ټول سنګاپور چې دی د هغې ایریا ده هغه د نیم سوات نه هم کمه ده، یعنې نیم سوات هم نه دی ټول سنګاپور. او د هغې سره یوازې او یوازې د پیسو ګټلو څه ذریعه ده؟ انډسټریل هلته کې نشته، صرف ټوریزم. هلته کې صرف ټوریزم چې ډیولپ دی. تاسو د هغې جي ډي پي وګورئ، تاسو د هغې ژوند جواک وګورئ. دا جنت وطن د بدقسمتۍ نه تاسو به د ګوالرۍ کې چې دی وګورئ، یا د سوات په هر کلي په هر کور کې وګورئ، په هر دویم کور کې به یو کس مسافري. څوک به په دوبۍ کې مزدوري کوي، څوک به په سعودي کې مزدوري کوي، څوک به چې دی په کوټه کې مزدوري کوي، څوک به په کراچۍ کې مزدوري کوي. په دې دومره غني وطن کې، په دې دومره شتمن وطن کې دا خلک غریبانان ولې دي؟ دا یو ډېر اهم سیاسي سوال دی. دا د بره نه پرېکړه نه ده، دا د انسانانو پرېکړه ده چې ستا اختیار ستا په لاس کې نه دی، ستا سیند ستا په لاس کې نه دی، ستا ځنګل ستا په لاس کې نه دی، ستا زمرود ستا په لاس کې نه دي. څنګه چې هغه سراج صاحب وایي که نه چې موږ چې په زمرودو کې تاوان وکړو، یعنې داسې وطن خدای پاک را کړی دی، داسې غني وطن خدای پاک را کړی دی. او د دغه غني وطن دا خلک چې دی د دوزخي ژوند باندې ولې مجبوره دي؟ دې ته به سوچ کوو او شعر به په دغه دور باندې اورو. لکه څنګه چې علي خان صاحب ووایي چې تاسو ما د لاسونه مه پړقوئ، زما دا شعر واورئ. د هغه شعر چې په کومه حوالې سره او تاسو واورېدو چې یو پیغله چې دی هغه وایي چې د 21مې صدۍ کې دا ما پرېږده په کلاو کې. خو د بدقسمتي دا ده چې زموږ د کم پښتون وطن چې جغرافیه ده، موږ په هېڅ حال کې د پښتون وطن د جغرافیه نه که ځان وباسو نو موږ ویستی ته نه شو، ځکه چې دا خدای پاک راکړی دی په دې وطن کې. خو نن هم د 4 کروړو د 5 کروړو پښتنو وطن افغانستان کې د جنکو په وړاندې ټول سکولونه بند دي. او دا نړۍ چې ده د تهذیب دعوه کوي، دا د مهذبتوب دعوه کوي، دا د سیولایزیشن دعوه کوي، خو هېڅوک هم خبره نه کوي چې دا ولې.
او دغه حالاتو نه موږ ځان په دې نه شو ساتلی چې د هغې مستقیم یا غیر مستقیم موږ د هغې نه چې دی متاثره کیږو. دغه جنگ دغه جدل دغه چې د څلوېښتو کالو چې زه خبره کوم که نه دا په دغه حوالې سره کوم چې دا جنگ شروع دی او د ختمېدو نوم نه اخلي. دا دې له به څوک نه راځي، دې له بهر نه څوک نشي راتلی چې زموږ د دې نه خلاص کړي. دلته به فیاض ظفر پاسي، د فیاض ظفر ملاتړ به کول غواړي، دلته به د علي خان ملاتړ کول غواړي، دلته به د ګوالرۍ د چې کوم شهیدان دي د هغې دغه بیانیه چې وه او په کم فکر او په کم قربانۍ لپاره چې هغو خپل ځانونه قربان کړي دي، دغه جذبه به ژوندی ساتو. ډېره زیاته مننه.